البقرة آيات نمبر 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ونو دین مخکې الله تعالی د طلاق او د عدت مسله ذکر کړه، او د دین بعد الله تعالی د طلاق او د عدت مسلې الله تعالی ذکر کوي. خو په دې منځ کې الله تعالی د منځ ذکر فرمایو. علماء وایي چې دا ولې چې مخکې د طلاق بحث ته، وروسته د طلاق بحث ته، او په منځ کې الله تعالی د منځ مسله ذکر کړه. وایي دا غي وجه دا ده چې شریعت او الله تعالی دا مسلمان متوجه کوي چې اسینا چې په دې کورنۍ مسلو کې دومره ونخلي چې بس طلاق ته او نکاح او مہر دی او اغستل او خرڅول دي، منځ ته چرته ير نشي. نو الله تعالی زکه په دې منځ کې د منځ بحث فرمایو چې حافظوا علی الصلوات، ولې تاسو همیشواله کوي په پنځو منځونو باندې. علماء وایي چې حافظو الله تعالی ذکر کو، د دې مطلب دا دی چې منځ په خپل ټیم باندې کوي. حفاظت د منځ دا دی چې انسان منځ وکړي خو په خپل ټیم باندې وکړي. دویم د حفاظت د منځ نه دا دی چې مسلمان د منځ کوي خو د جنې سره د منځ کوي. نو دلته کې د حفاظت د منځنه مطلب دا دی چې منځ کوي نو د جنې سره کوي. او خصوصا والصلاة الوسطى، درمیانه چې کوم منځ دی نو هغه تاسو د هغې حفاظت خامخا کوئ. اوس درمیانه منځ څه ته ویلی کېږي؟ نو علما وایي چې ګوره یو د منځ تعداد دی او یو د منځ محل دی. مطلب دا دی چې که دې ته وګورو چې رکعتونو ته وګورو نو ډېر رکعتونه څلور دي، لکه ماسپښین هم څلور دي، ماسخوتن هم څلور دي، او کم رکعتونه چې دي نو دوه دي، نو هغه د سحر دي. نو اوس د څلورو او د دوو په منځ کې درمیانه څه شی شو؟ خو درې شو که نه؟ نو د درمیانه منځ د مطلب د ماښام منځ دی. نو الله تعالی فرمایي چې پنځه منځونه کوئ خو د ماښام منځ خامخا کوئ. یو او که چېرته کې موږ دې ته وګورو چې د محل ته وګورو نو د مازدیګر منځ نه دوه منځونه وروسته دي، ځکه چې یو د ماښام دی یو د ماسخوتن دی، او دوه ترې مخکې دي چې یو ماسپښین دی یو سحر دی. نو درمیانه منځ چې د مازدیګر منځ دی. نو د وسطا نه مطلب د مازدیګر منځ دی. او د وسطا بله معنی دا ده چې غوره منځ، چې په ټولو منځونو کې د ټول نه غوره منځ چې هغه د مازدیګر منځ دی. وجه څه ده؟ هغې کې یو حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل د غزوې احزاب په موقع باندې چې په هغې کې مسلمانانو باندې 10,000 لښکر راغلی و، د ټول مدینې منورې نه خندق کنستلی و. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه په دغه ورځ باندې 4 یا 5 منځونه قضا شوي. وایي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، چې الله تعالی دې د دوی د قبرونو د اور نه ډک کړي، زمونږ د مازدیګر منځ قضا کړو. او صلاة الوسطى دا هغه منځ دی چې د ټول نه غوره منځ دی. وایي د دې حدیث نه معلومیږي چې د مازدیګر دا منځ چې دی دا په ټولو منځونو کې غوره دی. یو دلیل دا دی. دویم دا دی چې الله تعالی د مازدیګر په دې ټیم باندې قسم خوړلی دی، والعصر، زما دې د مازدیګر په ټیم باندې قسم وي. وی ګوره چې الله تعالی د مازدیګر په دې وخت باندې قسم خوړلی دی، نو دا معلومیږي چې په ټولو منځونو کې غوره وخت او غوره ټیم د مازدیګر دی.
او بل حدیث په دلیل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د مازیګر د مونځ الله تعالی نور شریعتون لم ورکړو لکه دین د موسی علیه السلام کې او دین د عیسی علیه السلام کې فضيعوها او خلق راولګېدل او د مازیګر د مونځ ضایع وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا فرمایل چې زما په امت کې څوک د مازیګر د مونځ په ټیم باندې کوي نو الله تعالی بدل ډبل اجر ورکوي. یو د دې وجه چې دا په دې شریعت فرض دی او یو د دې وجه چې دا په مخکینی شریعتونو باندې هم فرض وو. نو د دې نه معلومیږي چې په منځونو کې غوړه مونځ چې دا د مازیګر دی. بل حدیث په دا دلیل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من فاته صلاة العصر د چانه چې د مازیګر مونځ ختم شو او قضا شو نو فکأنما وتر اهله وماله نو دا داسې دی لکه مال چې هم برباد شو او خاندان هم وفات شوی یو دا ټول اهل ویال او دا ټول خاندان هم مړی دومره لوی د دې غم دی چې د چا د مازیګر مونځ هغه قضا شو. نو دې نه وایي دا معلومیږي چې وصلات الوسطی نه مطلب د مازیګر مونځ دی. بیا الله تعالی فرمایي وقوموا لله قانتین الله تعالی ته چې ودرېږئ نو په عاجزۍ باندې ودرېږئ. د قنوت یو معنی دا ده چې انسان چې دی نو په عاجزۍ باندې ودرېږي مونځ کې ولاړې ډېر په خشوع او په عاجزۍ باندې. او د قانتین بل مطلب دا دی چې ودرېږئ په دې مونځ کې نو تلاوت پکې ډېر زیات کوئ. نو چې کوم انسان ډېر اوږد تلاوت کوي نو د هغه مرتبه د الله په نسبت باندې ډېره سیوا ده. نو ځکه الله تعالی فرمایي وقوموا لله قانتین چې الله تعالی ته ودرېږئ نو په عاجزۍ باندې ودرېږئ. بیا د دې مونځ دومره اهمیت دی چې الله تعالی فرمایي فإن خفتم فرجالا که تاسو فرض کړه دشمن سره مخامخ شئ او تاسو یریږئ چې مثلا مونږه که مونځ کوو نو دشمن را باندې حمله کوي نو فرجالا نو ودرېږئ او په ولاړه باندې مونځ وکئ. لکه مونځ یو داسې عبادت دی چې په یو حال کې د انسان نه قضا نه دی د انسان نه ساخط نه دی. نو تر دې پورې چې مخامخ تا په دشمن ولاړ دی نو ته به ودرېږي او په ولاړه باندې به مونځ وکړي. نو دغه شانته کې قیام قسم په ولاړه باندې دی رکوع له چې ځي نو اشاره به وکړي. بیا چې سجدې له ځي نو لږ غونته کې به سر ښکته کې وغط او پکې هم ګوري چې هسې نه حمله را باندې ونه کړي. نو مونځ دومره اهم عبادت دی چې دشمن مخې ته په ولاړه باندې مونځ وکړه خو مونځ وکړه مونځ ساکت نه دی. بیا الله تعالی فرمایي او رکبانا یا په سورلۍ باندې وکړه. مطلب دی چې په اس باندې ناسي او مخامخ ته دشمن دی نو مونځ دومره اهم عبادت دی چې ګورې دا ستنه ختمیږي نه په دې سورلۍ باندې مخامخ ستا به اسلحه شاته پرتې او په سورلۍ باندې به ناسې او مونځ به کې مونځ به قضا کېنه. دومره د مونځ اهمیت دی. تر دې پورې علماو لیکلي چې که چېرته کې یو سړی مثلا په کښتۍ کې ناست دی او دا کښتۍ چې دی نو د ده مکمل ټوټې ټوټې شوه او دی په یوه تخته باندې ناست دی نو په دغه ټایم کې هم دته مونځ متوجه دی دی په دغه ټایم کې ځان نیولی دی او ځان یې راټینګ کړی دی په اشاره باندې به مونځ کوي. مونځ د ده نه بیا هم ساقط نه دی. ځکه الله تعالی وفرمیل او رکبانا یا په سورلۍ باندې مونځ کوئ. او به اذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم او چې کله په امن شي او عام حالتي نو بیا داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې الله تعالی تاسو له تعلیم درکړی دی. لکه څنګه چې اوس تاسو مونځ وکړو مونږ مونځ وکړو نو بیا په عامه طریقه کوئ. خو چې کله امن نه وي کله حالات خرابي د دې وجې نه که انسان بیمار دی نو شریعت ورته وایي ګوره اوله داسې وکړه چې په ولاړه باندې مونځ وکړه. که په ولاړه باندې نه شي کولی په ناسته باندې وکړه. که په ناسته باندې نه شي کولی وایي سمله قبلې طرف تخپې کړه په ملاسته باندې وکړه. که په ملاسته باندې نه شي کولی قبلې ته مخ کړه او دغه شانته کې خپې کړه او په اشاره باندې کوه. که په اشاره باندې نه شي کولی نو بس بیا د شریعت بیا په تا باندې مونځ نشته. نو تر دې پورې شریعت پرې چې د اشارې پورې لاړ شه مګر مونځ مه قضا کوه. د دې وجې نه جمهور علما کرام داسې وایي چې آیا چا په قصد باندې مونځ قضا کو نو د ده حکم څه دی؟ نو امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې واما تارک الصلاة عمدا فقال احمد یکفر. امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې که چا په قصد باندې مونځ قضا کو نو د ایمان نه خلاصېږي کافر کېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې که چا
منز قضا کوو او د منز نه کوو لا يقتل لكن يحبس امدا حتى يموت او يتوب چې دې څه چل به وکړي چې دا څوک منز نه کوي نو دا په قید کې واچوي په جیل کې تر دې پورې چې یا توبه وباسي یا یې په دې جیل کې مړ شي دومره د منز د هغې اهمیت دی او عام طور باندې چې انسان په کوم ماحول کې پاتې کېږي خلک وایي که دا ټول خلک منځګزاره دي لکه تاسو مثلا جومات ته راځئ نو ستاسو دا خیال دی که ټولو خلکو منځ وکړو خو تاسو ته به هله پته ولګي چې کله انسان چېرته کې د سفر نه راشي یا چېرته کې یو ټایم کې تاسو وختي منځ وکړئ او دې بهر ته وځئ تاسو ته پته ولګي د دنیا خلک منځ هغه نه کوي او اوس هم چې دی نو ښه به ناست په پولو باندې ناست په پټو کې ناست او په دوکانونو کې ناست په ډېر پیسو باندې ناست منځ نه کوي نو امام احمد بن حنبل رحمه الله خو چې دا انسان کافر دی او امام ابو حنیفه رحمه الله په جیل کې به واچوي تر دې پورې چې سبا کې مړ شي دلیل څه دی دلیل دا دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة د انسان او د کفر په منځ کې منځ پرېښودل دي چې کوم انسان منځ پرېږدي نو دا مؤمن نشي کېدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث فرمایلی او بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث کې فرمایي حضرت عبدالله بن عمر یو صحابي دی انه ذکر الصلاة یوما فقال ونبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د منځ ذکر وفرمایل نو یې فرمایل چې من حافظ علیها كانت له نور وبرهانا ونجاة يوم القيامه چا چې دا پنځه منځونه په ټیم باندې کول نو د قیامت په ورځ باندې په مخ کې رڼای وبرهانا د دې لپاره د الله په دربار کې دلیلی ونجاة يوم القيامه او د دې لپاره د خلاصۍ ذریعہ خو من لم يحافظ عليها او چا چې دا پنځه منځونه نه کول نو لم يكن له نور د قیامت په ورځ به په مخ کې نور نه ولا برهان نبول دلیلی ولا نجات نبخلاصیږي وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف ونبي السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې د قارون سره د فرعون سره وي د هامان سره وي او د ابي بن خلف سره وي نو دغه علماء وایي ځکه کافر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې څوک منځ نه کوي نو د قیامت په ورځ د فرعون سره دی نو فرعون خو کافر دی وایي دیم کافر شو دی به د هامان سره دی به د ابي بن خلف سره نو معلومه شو چې د منځ دومره اهمیت دی د الله تعالی په نسبت او فضیلت یې څومره دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی چې تاسو ماته داسې ووایئ چې که یو سړی دی او داغه د کور مخې ته یو نهر دی او دی د کور ته ورننوځي او په دې نهر کې 15 وخته لاندې نو د ده په دې وجود باندې به سخیری پاتې شي نو صحابه کرام ورته وایي چې نه نبی علیه السلام یې دقه شان مثال د 15 منځونو دی چې څوک 15 منځونه په خپل ټیم باندې د جمع سره کوي د دې په وجود باندې ګناه د سره پاتې کیږي نه لکه څنګه چې خیره نه پاتې کیږي څومره لوی فضیلت دی دغه شان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا 15 منځونه کول او په خطر یې باندې او دس کوو نو د الله تعالی د دې انسان سره وعده ده چې دا انسان به زه بخم چې دله به خامخا زما رضا به ورته میلاویږي او دا به زه بخم خو او ومن لم يفعل او چا چې دا کار نه کوو فلیس عن الله عهد نو د الله په نسبت باندې د هیڅ وعده نشته ان شاء غفر له و ان شاء عذبه د الله خو خدای که بخي او که عذاب ورکړي نو مطلب دا دی چې که څوک 15 وخت مونځ کوي نو الله تعالی وایي د دې انسان سره زما وعده ده چې زه به بخم نو چې الله تعالی زموږ سره وعده کوي نو په موږ باندې څه شوي دي چې 15 وخت مونځ نه کوو پکار ده چې موږ 15 وخت مونځ د جمع سره کوو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې امت باندې ډېر زیات مهربان دی دومره مهربان دی چې تاسو دین اندازه ولګوئ وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو سړی وسم کدنه او داغه چې دنو کلمې نشو ویلې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه وته چې کلمې وایا هغه چې نشو ویلې او پیغمبر علیہ السلام معلومات وکړي چې دا ولي وای چا وته چې مور ته خپله مور ته خپله دی چې کلمې خپل نه راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول داغه مور په سلاړو چې ګوره ما په توکا ما په کا چې دا کلمې وای هغه ته چې د الله رسول نه مام کوم و نبی علیہ السلام اسوی صحابه ته چې ورشه شابه لرګي راوړي
او چې دا زوی ولا پکې وسیزو په دې اور کې وای هغه په وته چې ولې سیزي او چې ته معافي نه کینو کمل شو چې په جهنم ته ځي کنه نو راځي چې په ژوندۍ باندې وسیزو او چې د مور دا خبر واورید نو د مور روح بیا مولي کنه وایي چې الله رسول میس وزا استنو ته معافي وکړه و چې څنګه دا خبر وکړه است کې غزوی کلمه وي او دنیا نه د ایمان سره لاړو وفات شو نو ګور پیغمبر اسلام دومره مهربانه دی چې د ګډۍ پسې ورزي مینت وته کوي صحابه کرام ته لرګي راوړي د څه د وجینه چې زما د امتی چې دنو هغه جهنم ته لاړ نشي نبی اسلام د موسی په باره کې څومره غوسه دی پیغمبر اسلام فرمایي چې کم خلق بغیر د عذر نه پکور کې منځ کوي د سينو چې نه کوي نوجوانان خلق خود سهار منځ د سره پیژني نه ډېر خلق په 9 بجې باندې په لس باندې را پاسي بیا سونډه واړی او بتی ساسي خواب په اطمینان باندې رواني دی ټیل رواني کالج ته رواني اس پروا سو د منځ نه کوي او بیا محل سره د دین موږ څومره لري اندازه ولګوي په پېښور بورډ کې زمون مسلمانان 18000 کسان د اسلامیت پیپر پیل کړي په پېښور بورډ کې 18000 کسان د اسلامیت پیپر پیل کړي ولي د دین نه لري د قران نه لري د عالم نه لري د سیروزین نه لري د تبلیغي جماعت نه لري چې لري بس د حال دي لاسونه د شرم مقام دي فزیکس څخه مزدار یاد کړي دی بیولوژي یاد کړي دی انګلیش یاد کړي او د اسلامیت پیپر پیل کړي 18000 نوجوانانو پیل کړي دي فتنې روانې دي نو پیغمبر اسلام فرمایي چې څوک په کور کې منځ کوي او بغیر د عذر نه کوي وای زما سره دا غواړي چې څوک کسان را جمع کول لرګي راوړي او ایستول دا کورونه وسېزم او دی پکې موسېزم چې څوک بغیر د عذر نه په کور کې منځ کوي دسې نه چې نه کوي په کور کې کوي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصلاۃ عماد الدین دا موږ چې دې کنه دا د دین ستنه دستنه اوس دا جمعه ته کلاستنی ته لري کتاب لاندې پروتي دا چې کوم ټیپونه ولار دي کلاستنی ته لري کتاب لاندې پروتي نو په دین کې د دې مانزه حیثیت د سره کلاستنی نو د چا په دین کې چې موږ نه د دین چې نو هغه پریوتون کې دا ختمیدون کې دي او د انسان له عذاب ملوي او پیغمبر علیہ السلام بل حدیث سے فرمائی چې معراج المؤمن الصلاة نبی علیہ السلام فرمائی کہ سوق واړي چې الله تعالی سره خبري وکمو و دې منځ کوي ځکه د مؤمن معراج چې دغه منځ دی چې کوم انسان منځ کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل حدیث کې چې اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة اوله بشي الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې تپوس کوي د منځ په واره کې الله تعالی تپوس کوي او اخیره خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د منځ دومره تاکید کړی دی حضرات صحابه کرام فرمایي کله چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمکدن او وې د دینه بعد بیا نبی علیہ السلام د په شابه نیولیدو وې لا په شا چې نو لیدلې او په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام وی چې الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے خلقا موس په ټیم باندې کوي او د خپل غلامانو سره خصلوک کوي د زمکدن په ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د موس خبره کړې ده موږ ډېر اهم شی ډېر اهم عبادت دی په کار دا چې موږ د جمعې د جماعت سره د موږ هغه پابندي کو په خپل باندې هم کو خپل اولاد تم کو په خپل کور کې موایو ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمای الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو په هر انسان ذمہ وار دی او د دې ذمہ واری په اړه کې به الله تعالی تاسو کوي نو چې په کور کې مشري تپلاري مثلا چې دینو خاوند دی پروري نو پتا باندې لازم ده چې تب خپل بیبي پاسه تب خپل خور پاسه تب خپل نور پاسه خپل بچي په پاسه او چې کوم بچي دي چې د سهار موز نه کوي بایکاټ وسره وکي خبري وسره مکوي یو سورز په ډوډۍ بند کوي پیسې ولا مور کوي موبایل ته واخلي لګزور ولا ور کوي چې سبا سي زلیکيږي په ور کې دا غینه خدانه د چې موز ته پاسه دا غینه خدانه چې د موز خبره وته وکي نو باقاعده د منځونو د خپل اولاد سره د خپل احوال سره حساب کتاب کوي الله تعالی د عمل کو توفیق نصیب کړي نو دې آیاتونو کې الله تعالی د منځ خبره فرمایي چې منځ کوي حافظو همیشواله کوي علی الصلوات په پنځو منځونو باندې والصلاه الوسطى او هغه منځ چې غوړه ده او درمیانه ده وقوموا لله او ودریږي د الله تعالی په دربار کې
قانتين عاجزی سرا فإن خفتم کتاسو یریگئی د دشمننا فرجالا نپولاړه مونږ کوي او رکبانا یا پسورلی فاذا امنتم چکلا پا امن شئی فاذکروا الله نبیا مونږ کوي کما علمکم لکه څنګه چې الله تعالی تاسو ته ښودلی دی ما لم تکونوا تعلمون هغه چې تاسو نه پوهېدلی مخکې د دینه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين.